السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزتمندو د یو شرابي د حفاظت واقعه ته بیانوم. تقی عثماني صاحب اصلاحي بیانات او دغه رنګ مولانا عبدالرؤف سکروي رحمه الله دوی یو واقعه را نقل کړې ده. مالک بن دینار رحمه الله علیه یو واقعه ده. دینار بن مالک رحمه الله علیه فرمایي چې زه یو ځل د سیند په غاړه باندې ناست وم چې ګورم یو لړم ډېر تیزۍ سره روان دی. لړم د سیند غاړې ته ورسېدو. سیند په غاړه ورته شمشتۍ ناسته ده. لړم ډېر په تیزۍ سره شمشتۍ په ملا باندې وختو. شمشتۍ په ملا باندې کېناستلو. شمشتۍ هغه چې کوم ده د سیند ته روانه شوه. سیند کې هغه سیند ته ورغه خو سیند کې وړې د بل طرف ته. دینار بن مالک رحمه الله فرمایي چې ما کله دا وکتل چې دا ناشنا غونته کیسه ده چې لړم او د شمشتۍ دوستانه کوم وخت نه جوړه شوې ده. ډېر حیران شوم. چې ومې کتل د شمشتۍ سیند ته ورغه. سیند کې روانه شوه نو ما په کرایي باندې یو کشتۍ ونیوله. زه د شمشتۍ په شاته روان وم چې د شمشتۍ چېرته ځي. چې ومې کتل شمشتۍ د سیند هغه غاړې ته کوز شوه. ورسېده وړې د دغه نه نو څنګه اوچته لاړه. نو اوچته ډایرکټ لړم کوز شو. په جلدۍ سره ډېر تیزۍ سره روان و طرف ته لاړو. زور پسې مالک بن دینار رحمه الله فرمایي زور پسې روان وم. ما وکتل چې دا چېرته ځي. چې ګورم یو شرابي پروت دی. په شرابو نشه کې مست پروت دی. یو تک تور مار دی. خوله یې وازه کړې ده او د شرابي د خوړلو په اراده باندې دی. ما دا نظاره کتله چې لړم ورغو. لړم په جلدۍ سره ورغو. مار په ملا باندې سور شو. ټکې ورکو. مار تور شو. هغه مړ شو. مار چې مړ شو بیا ما خو ټول نظاره کو. بیا مې شرابي را پاڅولو. دغه مې کو. هغه ته مې ټوله واقعه ذکر کړه چې الله تعالی ستا دپاره یو لړم او شمشتۍ دا یې مسلط کړې وه او ستا دپاره حفاظت دپاره الله رب عزت لړم ته شمشتۍ مسلطه کو. شمشتۍ سیند دې غاړه راوړده او تیز دغه نه خلاص کړې. نو هغه شرابي سړی وایي چې زه خو ډېر ګناهګار یم او په چغو چغو یې وژړل. ویې ژړل ډېر زیات یې وژړل. مالک بن دینار رحمه الله فرمایي بیا د شرابي وایي چې زما د الله په ذات قسم یې توبه یې ویستله. سچه معنی توبه ویستله چې زه یو ګناهګار کس یم او الله رب العزت زما د حفاظت دپاره لړم او شمشتۍ هغه مقرر کړې وه او زه یې د مار د مرګ نه بچ کړم. نو فرمایي چې کوم نیک انسان وي او هغې نیک عمل کوي او نیک کارونه کوي د هغې به څومره ثوابونه څومره اجرونه وي. زما دوستانو الله رب العزت په هر یو شیز باندې خپلې فرشتې مقرر کړي حفاظت دپاره. همدغه رنګې الله رب العزت دې شرابي کس دپاره همدغه کړي مقرر کړی د لړم او شمشتۍ چې الله تعالی دغه د مرګ مار چې کوم د مرګ نه د انسان الله تعالی بچ کو. زما عزتمندو موږ تاسو ټولو په کار څه شی باندې توبه وباسو. داسې توبه وباسو چې خالصه توبه الله رضا دپاره موږ توبه وباسو. داسې توبه وباسو چې دا یو ګناه کوم بله ګناه به نه کوم. دا اخري ګناه دا به زه کوم بیا به نه کوم. نو ګناه پسې ګناه نه مهلت ورکړي. الله رب العزت سچه معنی توبه ویستل پکار دي. الله رب العزت د انسان ټول ګناهونه معاف کوي ورسره. الله تعالی زموږ ستاسو نه راضي شي او الله تعالی زموږ تاسو ټول ګناهونه معاف کړي. الله تعالی دې زموږ اخرت هغه ښه کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتہ.